چې وسړی خپل په ژوند باندې چې هغه خپل مال تقسیموي نو دې ته به میراث نه ویل کېږي. بیا ځکه میراث هغه ته ویل کېږي کوم چې وسړی مړ شي او هغې نه بعد چې بیا تقسیمېږي. د خپل په ژوندون باندې تقسیموي نو دا د خپل مال دی چې تقسیموي. نو د لپاره پکار دا د اسلام دا ترغیب ورکړ دی چې دی بیا هلک او جنۍ له برابر ورکړي. هسې که دی مړ شي نو هلک له به 2 حصې ملاویږي او جنۍ له 1. لیکن که په ژوندون تقسیموي نو اسلام ته ویل دي چې ته به دا پوره تقسیموي. ښه دا ده تعالی چې ته جنۍ له څومره ورکوي هلک له څومره ورکوي هغه هم هلک جنۍ له هم ورکوي. او که نه دغه شانې تقسیموي چې هلک له 2 حصې او جنۍ له 1 حصه نو بیا هم تا لپاره جایز دی. بل دا دی چې یو سړی ژوندی دی نو هغه زوی دا نشي ویلی خپل پلار ته چې ماله زما حصه راکړه چې پلار یې را ژوندی دی د دې هېڅ حصه نشته. یو سړی ژوندی دی هغه خپل مال دی نه د دې زوی پکې حصه شته او نه د دې لور شته پکې د خپل مال دی. د چاله غواړي چاله ورکوي د خپل مرضي ده. اکثر نن سبا دغه او کیسونه کوي خپل پلار باندې دی ماله زما حصه نه راکړي هغه لا ژوندی دی تا له څه شي حصه راکړي. هغه که دا مال وغواړي ټول چاله ورکړي تا له پکې هېڅ دغه نشته ته هېڅ نشي ویلی هغه تا خپل مالک دی. او که ټول تا له راکړي بیا هم هغه له جایز دي. لیکن پکار دا ده چې انصاف وشي او برابر ورکړلی شي. نو که یو سړی په ژوندون باندې تقسیموي نو هغه دغه شان هم تقسیمولی شي. بیا په ژوندون باندې که دی چاله زیات ورکوي او کم ورکوي نو بیا هغې کې تفصیل دی. یو زوی له زیات ورکه او بل له کم ورکه یا لور له زیات ورکه نو دې کې د تفصیل دی. که ته دا کار دې لپاره کړی وي چې دی دا بل زوی محرومه کړي هغه سره یې ضد دی یا هغه ته نقصان رسول لپاره نو دی بیا ګناهګاره دی چې د یو له زیات ورکه او بل له کم ورکه. نقصان لا چې هغه ته نقصان ورسي یا هغه بالکل محرومه کما نو دا د ته بیا ګناه دی. لیکن که د سره څه وجه وي یعنی یو زوی له ته زیات مال ورکه بل له کم ورکه او وجه دا ده دی وي چې زما دا یو زوی عالم دی یا دینداره دی ځکه دله زیات ورکوم نو د لپاره جایز ده. یا دی ځکه یو له زیات ورکړي او بل له کم او دی دا وایي چې د یو له مې ځکه زیات ورکړه چې زه به دې بل سره پاتې کېږم چاله مې چې زیات ورکړه نو زما خرچه هغه به ټول دی اوچتوي لہذا ځکه ما ته له زیات ورکړو نو د لپاره دا جایز ده. نور که هسې دی محرومه کي یا چا د نقصان رسول لپاره دا کار وکړي نو بیا دی ګناهګار دی. پکار دا ده څومره میراث څومره حصې هغه د چا څومره رسیږي د مرګ نه بعد سړی مړ شو ټول نه پیله کار دغه پکار دی.